د دې بعد چې انسان کله کله راپورته سي نو اول د واره دته ضرورت پیښیږي د قضای حاجت ته د باتروم حاجت ته پیښیږي چې د خپل د نس نجاست وباسي. اوس د لیټرین یعنی د باتروم د قضای حاجت کم آداب دي هغه آداب واوري. اول نمبر آداب دا دی چې انسان به د داسې ځای خپل د ځان لپاره انتخاب کوي د قضای حاجت لپاره چې هلته مکمل د پردې انتظام وي. داسې ځای به دی قضای حاجت کوي چې دی په خپل تسلي باندې ښه په اطمینان سره هلته کښېني قضای حاجت وکړي، نه د چا د راتلو خطلئ نه د چا د لیدلو خطلئ، بلکل مکمله اطمینان سره به دی داسې ځای لپاره خپل د ځان لپاره انتخاب کوي. دویم داسې ځای کې به انتخاب کوي د قضای حاجت لپاره چې چاردیوالي لري، یا به دومره لرې ځای چې یو څوک ستا اواز او تا ونه ویني، ستا اواز وانوري اته او یا تا ونه ویني. او په داسې ځای کې به قضای حاجت کوي چې هغه مناسب ځای. مناسب ځای بیا څه معنا چې هغه دا رقم ځکه یي چې نه ډېره سخته یي کوي، بولې به وکړي، هغه بولې چې کومې قطرې دي هغه په ځمکه ولګېږي، بلکې د هغه سره پورته ستی په جسمو باندې ولګېږي، ستی په کپړو باندې ولګېږي. د نرم ځای انتخاب به کوئ چې نرمه خاوره یي چې هغه بولي یا نجاست جذبوي، که چیرې هغه برقراره ساتل یا تاسو ته په هغه ځای باندې نقصان و بولې کولی الټه ستاسو دپاره ناپاکي راتله، ګندګي راتله، کپړې او جسم ناپاکېدل، نو بیا به هغه ځای یې ورې نرموئ. په داسې ځای کې به قضای حاجت نه کوئ چې هغه د مسلمانانو لاره وي، مسلمانان ځي راځي، یا مسلمانان د یوې درختې لاندې کښېني، تاسو هلته کښېنئ، په هغه ځای کې قضای حاجت وکړئ، دا هم ناجایزه ده. یا د مسجد درو دیوار ته کښېنستلاست، مسجدو خوا ته بولې وکړئ، یا په داسې ځای باندې کښېنستلاست چې په کوم ځای کې دا میږیان راوځي یا نورې کیړې مکوړې چنجان منجان او غارونه دي، په هغو غارو کې به هم بولې نه کوو. او د دې سره چې کله بولې کوو د قبلې طرف ته به نه مخ ګرځوو او نه به شا ګرځوو. او چې کله غسلخانې ته ولاړ شو د غسل دپاره یا د اوداسه دپاره په غسلخانه کې به بولې نه کوو. او چې په کوم ځای کې اودس کوو د اوداسه لپاره چې کوم ځای منتخب وي په هغه ځای کې به بولې نه کوو. او چې کله بیت الخلا ته ځو داسې کاغذ به د ځانه سره نه وړو چې په هغه باندې لیکایي سوي او بلې په باتروم کې ووایو. او چې کله باتروم ته ځو په سر باندې به خولۍ اچوو یا به پټو پشتو سر به پټوو بیا به باتروم ته ځو. او چې کله باتروم ته ځو بیا به چوټې په پښو کوو بیا به ځو باتروم ته، لوڅې پښې به باتروم ته نه ځو. او چې باتروم ته ننوځو اول د واره به چپه پښه داخلوو او د دې سره به دا دعا وایو اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. انسان چې کله بولې کوي په کښېنستا باندې به کوي، په ولاړو باندې به نه کوي. که چیرې د کښېنستا ځای نه وو یا داسې ځای وو چې په هغه ځای کې دوی کښېنستله ستۍ کپړې پردارېدلې نو بیا ستۍ دپاره دا اجازه شته چې په ولاړو باندې وکړي. خو اول د واره به خپل د ځان دپاره داسې ځایونه ګورئ چې هغه ځایونه چې شي ستۍ ښه په اطمینان سره هلته بولې وکړئ، قضای حاجت وکړئ او هغه ځکه یې جذبوي او ستۍ ته ناپاکي نه رسېږي. او چې کله انسان بولې کوي نو ظاهره خبره ده انسان به خپل شرمګاه خلاصوي، واده به خلاصوي، نو بیا د هغه دپاره چې څومره ضرورت وي هغومره به یې خلاصوي. کله انسان کوچنۍ بولې کوي د کوچنۍ بولې څومره په اطمینان سره کولی شي، څومره سطر خلاصولی شي، څومره شرمګاه خلاصولی شي، څومره پرتوګ ښکته کولی شي هغومره به یې ښکته کوئ. او چې کله غټې بولې کوئ قضای حاجت کوئ نو بیا د هغه دپاره به څومره پرتوګ ښکته کوئ، څومره به سطر خلاصوئ، څومره به شرمګاه خلاصوئ چې ښه په اطمینان سره کښېنئ، ښه په اطمینان قضای حاجت وکړئ او ښه په اطمینان پورته شئ. دا نه وي چې دوی شرمګاه لږ خلاصه کړي او ورته په تکلیف ناست یاست نو د هغه غټ نقصان بیا دا دی چې هغه ناپاکي بیا ستۍ په بدن باندې لګېږي، ستۍ په کپړو باندې لګېږي. نو ښه په اطمینان سره چې څومره ضرورت وي دغومره به یې خلاصوئ، زیات به یې نه خلاصوئ. او چې کله کښېنستلاست د بولو دپاره بیا به په چپه پښه باندې لږ زور لګوئ. ولې د دې نقطه کې دا راخیستې وای چې کله انسان په چپه پښه باندې لږ زور لګوي نو قضای حاجت کې د ده لپاره اساني په اساني سره وځي. چې کله انسان د قضای حاجت دپاره کښېني بیا به دا انسان ښه په اطمینان سره
دا خپل ورانونه چې دي دا به داسې خلاص شي ښه په اطمینان په خلاص انداز باندې به کښېني او چې کله کښېنستئ قضای حاجت یې کول بیا به خپلې مرداریو ته نه ګوري او دغه رقم چې قضای حاجت ته وکړي بلداري پورته کېږي په هغه ځای کې بیا بلا ضرورت مه کښېنئ کله کله یو بزرګ انسان ورسي د ده په ذکر د ده په ژبه باندې ذکر جاري 24 غنټې دی الله الله وایي او چې کله باتور ته ولاړ سي دی بیا هم الله الله وایي په باتور کې په ژبه باندې د الله تبارک وتعالی ذکر کول دا ناجایزه دي ها که چیرې په زړه کې ویلی سي په زړه باندې بې وایي چې کله باتور ته ننوتلاست چې بار کم خلک یا چې هر ځای کول بل ملګری درسره دی د قضای حاجت په وخت کې به د هېچا سره نه ګایېږي او که کله زکام درته راغی نو بیا به الحمدلله وایاست هغه به هم په زړه کې وایاست او چې کله یو انسان ته قضای حاجت په ټیم کې یا بل ټیم خارج پیدا سو په شرمګاه باندې نو بیا به دی حتی الامکان کوشش کوي سیده لاس به نه وروړي سیده لاس به نه وروړي او چې دی قضای حاجت استنجا کوي یا د خارج ضرورت پیدا سو نو بیا به دی کم لاس استعمالوي چپه لاس به استعمالوي چې کله یو انسان بولي وکړي بیا کله چې انسان بولي وکړي او هغه چې پورته سي 5 منټه بعد 3 منټه بعد هغه څه یوه قطره وځي د دې دپاره علماو دا بیان کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث هم دی چې تاسو به د بېچا شوبه د استبرا کوئ استبرا دا معنا چې کله تاسو بولي وکړئ نو د بولو بعد به تاسو لږ خاصه دومره ټیم کښېنئ صحیح سو چې ستاسو په ذکر کې یا ستاسو د بېچاشو چې کومه لار ده په هغې کې چې بولي هغه ښه په اطمینان سره وځي کله کله انسان بولي وکړي نو په جلبازي کې دی پورته ځي چې کله دی پورته سي واګ یې وتړله نو بیا د داسې یوه قطره چې شي سي داسې چې قطره ځینې نه سو هغه د ده په کپړه باندې ولګېدله کپړه یې ناپاکې سوې چې د ده په جسم باندې ولګېدلې جسم چې سو ناپاکه سو نو لهذا د هغه دپاره بهترین صورت دا دی چې لاندې بې ونیسې دا سر بیا دی وکړه نو بیا په خپله هغه کترې وځي صحیح سو او بعض علماو بیا دا لیکلي دي چې دی ټیک بې ونیسې دا سر بیا دا دیوال ته دی کلک کلک ورموشي صحیح سو دا سر بیا په دیوال باندې دی کښېږدی نو بس بیا هغه وچېږي بیا څه کېږي وچېږي او چې کله یو انسان استنجا کوي نو علماو دا لیکلي دي دا حدیث هم دی چې اول واره به دی لوټه استعمالوي په لوټه باندې چې وچ کړو بیا به د هغه باندې څه استعمالوي اوبه استعمالوي په کومو شیانو باندې استنجا نه کېږي په ګوبر باندې استنجا نه کېږي ګوبر باندې استنجا نه کېږي دا ډبرې چې دوی لیدلې دي دا ډبرې صحیح سو په دې باندې استنجا نه کېږي دا یې نه وچوي دغه رقم په هډوکي باندې هم استنجا نه کېږي استنجا چې کېږي یا په اوبو باندې کېږي یا په لوټه باندې کېږي او چې کله د باتروم سره راوځئ اول دواره به سیده پښه راباسئ چې د باتروم راووتلاست دا دعا به وایاست غفرانک الحمدلله الذي اذهب عني العذا وعافاني او قضای حاجت چې وکړئ چې د باندې راووتلاست د الله تبارک وتعالی شکر به ادا کوئ چې الله تبارک وتعالی دا هم ډېر ستا غټ نعمت دی ستا کرم دی ستا احسان دی زموږ سره چې ښه اساني سره خوراک کوو او ښه په اساني سره نجاست قضای حاجت کوو اوس که یو انسان قبض څومره په تکلیف وي یو انسان که یوه ورځ قضای حاجت نه وکړي دا بله ورځ د هغه څه صبر نه کېږي څومره بوجي به ناجوړیانې ډاکټرانې اسپتالونه یې د ده قضای حاجت باندې لیکن لهذا چې د کم انسانانو قضای حاجت په ټیم باندې کېږي او که په ټیم باندې هم نه کېږي یو علاج وکړي بهرحال په هر صورت کې د الله تبارک وتعالی شکر پکار دی چې الله ستا شکر دی ښه په اساني سره خوراک کوو او ښه په اساني سره د هغه خروج کوو او چې کله قضای حاجت هم وکړه ښایسته لوټه م استعمال کړه ښایستې اوبه م استعمال کړې د هغه بعد ښه ښایسته سترایي پسې اصلوئ صاف سترایي صرف لاس د هغه دپاره صابون هم استعمالولی شئ په دې کې صفایي کې څومره مبالغه کولی شئ د غومره ښه ده د غومره ښه ده نو الله تبارک وتعالی دې موږ ټولو ته د قضای حاجت چې کوم آداب دي د هغو خیال کولو توفیق را نصیب کړي